ته د پیغمبر امتی نه راشه د علاقانو کم ډیزاین ګیري پریخي دي د دې نه خریل بالکل زما په حکم یې خورایي خو چې دا داسې پکې ارانتوب کړي داسې پکې د پیغمبر که شرعي حکومت وي تاله کوړی سل پکار دي چې ته د پیغمبر سنتو پورې دومره ځناور خندا او دې څخه ورته یو درخواست دی چې الله نو ویریږي ته خو پیسې ګټې دا ستا پیسې حرام دي ستا د پیغمبر بې عزتي ده د دین ستا د پیغمبر د کار بې عزتي ده روایتو کې راځي د جناب رسول الله ګیره مبارکه ګڼو شمال ترمذی کې راځي اول خو مه پرېږده ستا قبره دي خوري بې غیرته او که پرېږدې نو پر دې دلته کې نه ښه وختي مې یو سړي ته وویل رانه مخ تاو کومه د الله خاطر وکړه دا ګیره وخورایه خیر بس یو ګناه ده که نه او چې دا داسې پکې لختي وې ته به پیغمبر له څه جواب ورکړې قبر کې به ډومبی درته وایي من ربک ومن نبیک نو که تا د پیغمبر تابعداري کړي ته به ورته وایي هذا رسول الله هذا نبی الله او که نه دي کړي دشمني دې ورسره کړي ختم نبوت یې نه منلی نو یو غړس دله چې ګزار دله درکې د اوسپنې او یا لاسه به دې ځمکه کې نه باسي بیا به دې راوباسي څوک به دې خلاصوي صرف جناب رسول الله به دې خلاصوي دنیا کې یو پیغمبر هم نشي خلاصولی یو ولی هم نشي خلاصولی د الله خاطر وکئ توبې وباسئ الله سره د دې نه سخت شته د جناب رسول الله په زمانه کې پیغمبر ژوندی دی مکې والو باندې 7 کاله قحط راغلی یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ژوندی دی په کنعان قحط رالو بیا مصر ته تلو اوږده کیسه دغه دی نه غنم راوړو د الله خاطرو کې توبې وباسئ دې ګناهونو نه توبې وباسئ دې پردي حقونو نه توبې وباسئ زرې حساب به کېږي واخر دعوانا یا الله ستا حکمونه حضور پاک طریقې مونږ کې راولې ټول عالم ته د هدایت او د رحم په نظر وګورئ یا الله زمونږ ګناه خو ښکاره ده ګناهونه تا ته هم سوال او زاري هم منت دی یا الله ته فرمایې چې ما نه څوک سوال نه کوي زه پرې غوسه کېږم زمونږ ګناه